اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ سورۃ القارعہ دے دا نم داول آیت نہ ماخوذ دے زلو ٹھکون کے عذاب زلوٹا کا ان کے کٹ کٹانے والی ہوتا ہوئی فضیلت دی صورت کے موضوع حدیث آغا منقول دے تفسیر ثعلبی نقل کر دے اغلی کی من قرأ سورۃ القارعہ چاہج سورۃ القارعہ ولستو ثقل اللہ بها میزانہ یوم القیامہ اللہ بدد میزان پدے باندے پرز دا قیامت درنیم نا علامہ خفاجی لکلی حاشیہ شہاب کے نا حدیث موضوع دے ورست صورت سر دے تعلق اور ربط آغا دے طریقہ باندے دے سورۃ عادیات کے دا اصحاب قبور بعث ان قبرونو والو پاس دل اور سچ سنو کے نیتون دی عقیدی دی نبخ کارکی کے داغی ذکر شو ندلتا دا آغا وقت ذکر دے او احوال ذکر دے کم وقت بخلق دا قبرون نپاسی کم وقت چیسی نو کسی دیا وقت کارا کی کہ نابا القارعی اب دا قارعی ٹھیمی دارنگ علتا بعث ذکر شو دا خلق و بعث دلتا دا آغی دو قسم ذکر گئی خلق ہو پاسی لیکن دو قسم باندے بھئی دا یو تلا بدرنی کی دا بلا غبس پکی گی دا چا بدنے کو تلا درنشی دا چا باغدنے کو غس پکو خیجی مغ کی صورت کے نم ان کا تزجر و رٹنا وابا دی صورت کے اگیل یہ رور گئی قیامت روان دے عذاب روان دے زان سم کے دعوت صورت تا دا قیامت دا حالاتو فذکر کل سر تخفیف اخروی ان تخفیف اخروی ورگئی داغی دا پر دا قیامت حالات ذکر گئی او دا انسانانو دا غرنو حالات پدے کے بیان دی دا انسانانو حالات او دا غرنو شیخ القرآن غلام اللہ خان رحمہ اللہ لکی گزشتہ صورت میں ظلم کفار پر شکوا تھا اب اس صورت میں ظالموں کے لیے تخفیف اخروی ہے خلاصہ دادا اول دا قیامت دا حال ذکر دے صفت دا قرع سرا دا قیامت حیبت ذکر دے صفت دا قرع والا ذکر کرے قرع بانے خبر کوم تفسیر کے جسد ہوئی ناول پینزائے تو ناغی دے سلسلے کی چلی دی قیامت دا حیبت ذکر دے القارعات و ما القارعات وما ادراک ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش داول پینزائے دونا بیا دا دو فرقو دا دو ڈلو ذکر دے دا یو طلب درنیگی بیا بلاغ بس پکیگی نچات لچدرنشی اولا ڈلاغی دا خوشخبری دا بشارت دے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ دویمہ ڈلا چی داغی تلس پکشی داغی دا پر تخویف تیردا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ اتم نے ورسم پورے دا دلان دا وسان خلاصہ دا قارعی ذکر چوکی نا دے پسی بیا دا غرون و فنا کے دل دغا دی جدا ذکر کر دی باہر کیف القارعات و ما القارعہ درنو ٹھکون کے قیامت زلو ٹھکون کے ما القارعہ سشید تا سپتا دا ما القارعہ سشید القارعہ درنو ٹھکون کے وما ادراک ما القارعہ تسشی پوئے گڑے ما القارعہ چی قارعہ سشی دے
ته څه خبرې چې قارعه څه شی دی؟ دې درې آیتونو کې د قیامت عظمت شان ته اشاره ده. چا ګوره ډېره لویه بلا ده لکه تا ته هغه ګپ ښکاري، ډېر لوی افت دی، هغه روان دی خلکو باندې. القارعه دا د قیامت نوم دی. د قیامت مختلف نومونه دي، دا د هغې نه یو نوم دی. قارعه د قرع قاف ر عین نه ماخوذ دی. دا په اصل کې سخت آواز ته ویلی شي، هغه زړونه یېروونکې آواز. د قیامت رزم د خلکو زړونه په عبادتونو سره هغه به یېرېږي، اسمانونه به وشلېږي، انفطار او شق به وشي، ځمکه به اجړه کېږي او غرونه به تدقیق به کېږي، نه ټکوي به که نه، زړونه به دې سره ټکېږي، خلکو باندې به یېره راځي. ٹھونکنے والی و کٹکٹانے والی موتی، ٹھونکنے والی. کله چې ووایي عرب قرع الباب، د دې معنی به هغه پلان کې دروازه وټکوله، زړونه ټکوونکی دی، ټکوونکی. نه دې نوم نه وي. د قیامت د خاص پهلو ته اشاره مقصد ده چې لکه د شپې څوک راشي، د شپې یو تن راشي او ور وټکي او کور ور ټول ګډ وډ راپاسي که نه، یېرېږي چې لکه څوک به چې دا وخت څوک کېدی شي. دغسې حال به د قیامت وي. د دې ټایم چاته نه دی معلوم چې څه وخت به دی راځي، لکه د نامعلومه میلمه غونته یا نامعلومه کس غونته د شپې چې ور درزار شروع کړي، دغسې به راځي. دفعتن به ناڅاپه به په ټوله دنیا کې په ټول عالم کې به یو هلچل یو غوبل به جوړ شي. د قیامت په دې نوم کې دننه دا یو تنبیه مضمر او پټه پرته ده چې دا قارعه چې کله د قیامت د دې کائنات دپاره ډېر لوی هلچل دی، ډېر لوی، او د دې وخت هم چاته معلوم نه دی. سلامتي په دې کې ده چې د هغې یره او کټکه د هر وخت سړي سره موجود وي په زړه کې. دا خو عجیبه حالت دی. بېګا فورن درس کې ما بعضې روایات پرېښو، په هغې کې یو کې دا و چې څنګه شپېلې ووهلی شي، دا هیتان او پیریان به والوځي، تښتي به د کائناتو کنارو ته به ورسي، هلته به د پرښتې ولاړې د مخونه به ولې ووایي. څه نه دی کمزوري و، ما پرېښی په دې وجه ټایم هم بېګا نه و، وال به یې وخوري هغې بیا روزغلي. خو ډېر سخت حالات دي، انسانان پیریان دي، د څوک ټینګېږي نه. القارعة ما القارعة، القارعة وہ کڑکڑا ڈالنے والی، القارعة وہ کڑکڑا، مل قارعة کڑکڑا ڈالنے والی، مل قارعة کیا ہے وہ کڑکڑا ڈالنے والی، وما ادراک مل قارعة اور تو کیا سمجھا کیا ہے کڑکڑا ڈالنے والی. القارعة یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. واتفقوا علی ان القارعہ اسم من اسماء القیامہ، قیامت کے دن نفخ صور کی شدید آواز کے علاوہ اجرام علویہ اور سفلیہ کے تصادم سے بھی نہایت ہولناک شور بپا ہوگا، اس لیے اسے القارعہ کہا گیا. نفخ صور آواز ہو یو خواہ دگا خدا ستوری سپوږمۍ چې یو بل را بغیږي، وجمع الشمس والقمر که نه، هغه چې یو بل را بغیږي لاندني څیزونه یو بل سره جنګیږي، دا لږ غبار وایي. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، القارعہ بیان د شروع کی خواہ. یوم یکون الناس پکم رس چې شي به خلکو وي به کلفراش المبثوث، کالفراش پشان د پتنګ د پرپره کی، المبثوث خورورو خواره کړي شوي ښه، د خواره کړی شو پتنګانو پشان به وي، خلک به چنګ ونګ به وي، یو په یو غاړه دانګي بل به په بله غاړه دانګي. ګوره کور خو به ختم شي، قیامت به وي که نه، هر شی به ختم شي، نه خلک به ځکه ګډوډي. اوس یې غوبل شي تاسو کوم خوا مونږ کوم خوا تښتو، ټول کورونو ته ځو، نه چې قیامت شي کور دې ختم شي، بچي دې ځان له منډه وي، پلار دې ځان له منډه وي، ښځه دې ځان له په یو خوا، نه څوک په یو خوا منډه کوي څوک بل خوا، د هر چا بس. وتکون الجبال شي به غرونه
کالعہن المنفوش کالعہن پشاند رنگین وڑے المنفوش رنگین پشاند وڑے المنفوش رنگین اچھے مونږ ورسې مانو کوله پشاند وړی ډنډت کړی شوی دا الوزي چې کله دی دا کار کوي الوزي او پشاند غونو دا مالوچ الوزي کنه چې ډنډت کوي یې کنه هغه الوزي رنګین او ته په دې وجه وي چې دا غرونه رنګ پرنګ دي څه سره دي څه تور دي څه څنګه دي د دو آیتونو کې د دې رز هیبت ذکر دی او زه به تاسو ته چې دا وضاحت دی د القارع شبه خلق الفراش المبثوث الوتن کو چنجو ته فراش ہوئی کنا چرنات ته خلق راټولی لکه پتنګان شو رڼا ته راټولیږي خلکو رڼا کړي که نه ته راټولیږي ته بله پو لګې یا موبایل ولګې یا مخکې به لاټینونه به هغې له به راتلل رڼا ته چې کوم راغونډېږي پرپرکي ورته مونږ وایو دا اصل کې یي چینجې بیا وزرې الله ورکړي که نه دا تتلي هم چینجي اگر الله په ګوره بیا وزرې ورکړي میږي له هم الله وزرې ورکړي نو خلک ورته پتنګان وي مشهور صحیح نوم دغه دی که نه شاعران هم پتنګ لفظ استعمالوي دې سره تشبیه په ډېرو صفتونو کې ورکړی فراش یې ورته ولې ویل انسانانو ته د ډېروالي د وجې دا به ډېر زیاتي خورېدل د هر طرف نه څنګه چې هغه چنګ وانګي که نه بل کمزوري او ذلت دا به کمزوري وي انسان به هم داسي ته که پرپړکي له ګوتې اوسې نو خدای څه شي لکه زور نه غواړي بس دې مړي سم د ټکه کمزوري دومره کمزوري وتكون الجبال شبه غرونه کالعهن المنفوش په شان د رنګینې وړی په شان ډنډت کړی شوی وړی لکه وړی چې ډنډت کړی شي او د هغې هغه ټوټې د یو بل نه بیل شي مخکې به لخته باندې هم ټکولو نری لخته به کټ کې به یې کېښودل یا به دغې کې به ورته ونیوله ډزر 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 وال به پای باندې نه هغه چې ته لخته روبغې نه هغه د مالوچ یې پوره دنیا ونښلي چې بیا روبغې الوزي مالوچ الوزي یا ټوټې الوزي پرزې الوزي انسان به وي دغه شانتي یوم یکون الناس کالفراش المبثوث جس دن ہو جائے لوگ جیسے پتنگے بکھرے ہوئے وتکون الجبال اور ہو جائے پہاڑ کالعہن المنفوش جیسے رنگی ہوئی اون دنی ہوئی رنگینه وړی به یې ډنډت کړی شوی یوم یکونو یہ القارعہ کا بیان ہے قیامت کے دن جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو خوف و ہراس سے نہایت پریشان ہوں گے اور پروانوں کی طرح ادھر ادھر منتشر ہوں گے جس طرح شمع پر پروانوں کا بے تحاشا اجتحام ہوتا ہے اور ان کی حرکات مختلف ہوتی ہیں گھبراہٹ کی وجہ سے پہاڑ دنی ہوئی روئی کے گالوں کی طرح ہو جائیں گے سورۃ الزلزال میں قیامت کے دن زمین کا حال بیان ہوا ہے اور یہاں پہاڑوں کا حال بیان کیا گیا ہے یہ بھی ایک ربط انہوں نے بتا دیا یہاں پہاڑوں کا حال بیان ہوا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ فَأَمَّا نَهَرْ هر چی من آغا سوک دے ثقلت چی دران شو موازینه تلی داغ درانی شوی موازین میوزان وہ پیا سر بدل شوی میزان موازینه میوزان فهو فی عیشت الرادیہ فهو نوی بدے فی عیشت الرادیہ پزندگی خوشحالہ کے دیر خجوندن کی بوی دی دیو خوشحالی پاگی کی وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ اور ہر چی آغا کستے چی سپکشوی موازینہو تلی داغو دنے کے وزن کم شوی فَأُمُّهُ نٹکانا دد حاویہ حاویہ دے حاویہ سے شدے وَمَا دَرَاكَ مَاهِيَا اور تا سب پتہ دا تسشی خبر کرے ماہیہ چی دا حاویہ سے شدے دا حاویہ نارن وور دے حامیہ ډیر گرم وور دی شپږم آیت نه یولسم پورې دې آیتونو کې د دغو خلکو دوړلې ذکر دی
د دغه خلکو دا چې کم لکه د پتنګانو غونته کې ګډ وډ دي نو دی کې دوه قسمه خلک دي ډلې خو پکې ډېرې دي تاسو په ویلو افواج به الله جمع کوي پکې فوجن خو لیکن په غټه توګه باندې چې مونږ وګورو نو دوه حصې دي یو جنت وایي دی بل جهنم بس دغه دوه غټې پاټې دي نور خبرې پکې نشته نو دوه حصې دي اوله ډلې ته بشارت دی دویمې ته تخویف ذکر دی موازین ویلې شوی فاما من ثقلت موازینه نو غوره دا ده چې د چا به عمل تیری کېږي او د چا هغه به مجسم کړی شي الله بوله وجود ورکړي دا خو وایي د زړو مفسرینو او د چا به عمل نامې تیری کېږي او د مؤمنانو کافرانو دپاره به وزن کېدی شي دواړو دپاره څوک عمل نامې به تلي څوک سوي هغه رجسټرو کې چې څومره د انسان عمل لیکلی شوی که نه اوس الله په دې پوره عالم دی موازینو الله ویلي موږ پرې نه پوهېږو اوس خو ډېر خلک کوي که نه سو جی پي د دغه هم تلل دی دا تفسیر مونږ چې کوم دا نوې زمانې سره متعلق دی که نه 2GB ده 3GB ده ګیګا بایټ دی میګا بایټ دی که نه دغه هم پکې مراد دی ځکه چې عمل څنګه تللی کېږي په دې خو موږ نه پوهېږو خلک د هوا زور معلومي هغه تلي نو دا هم تللی شي دا عمل خپل زور دی که نه اوس الله علم دی چې څنګه کېږي په دې خلک اعتراض کوي بیا جوابونه کوي فلسفیان ټول په یو بل اعتراضونه او جوابونه ثقلت دا دروندوالی به د ډېرو وجو نه وي ښه ولې اخلاص په دې کې موجود وي عقیده توحید په کې موجود وي د سنت سره د سنت مطابق به وي دا ځکه به دروند وي ښه عمل دروند دی چې عقیده درنه ده او خفت موازینه سپکوالی دا هم د ډېرو وجو نه دی شرک دی پده کې بدعت دی پده کې او د کتاب و سنت د مخالفت د وجه دی سپک دی عمل سپک دی یو غټ کافر به وي راوستی شي که نه وي هغه به د ماشي وزر برابر د الله په حیثیت نه هېڅ وزن به نه سپک به نو خود سپک دی ځان یې په خپله سپک کړی دی چې ته اوس بوتانو د سجدې کې شرک نه ځان یې په خپله سپک کړی نو چې سپکو ختل د ده هر څه فامه هاویه نو مور د ده لفظي معنی دغه نو خلک خو اصل کې مور ته راغونډېږي که نه نو ځکه مونږ معنی کوو چې ټکانه د ده استوګنې ځای د ده هاویه ده مور معنی دلته کې صحیح نه ده اوم په اصل کې مرجع او مجمع ته ویلی شي ته واړه جمع کېږي که نه د ده مرجع به هاویه وي لکه د ماشوم مرجع چې خپله مور وي بس چېرته ځي مور ده نو مرجع د ده ټکانه ده ام الرأس یا ام الدماغ هغې سرمن ته وایي چې سر مازغه پکې پراته دي پوه شوې ام القرا مکې ته وایي که نه ام القرا دغه چې میانځ کې دی دنیا په میانځ کې دی دغه بالکل عین دی دنیا بالکل داسې ده چې لکه د انسان په وجود کې څنګه نوم واقع دی هغه میانځ دی نو ټکانه ده د هاویه دی دا په جهنم کې دی او تبقین هم دی او دا د هوا نه ماخوذ دی هوا چرګې هی وہ غونډې یې کړه ده برده پې هوا ویلی شي غورځېدو ته هم فتح وا قرآن کې تیر شوی یو دی وما ادراک ما هیه دا د هاویه عظمت شان ته اشاره ده ما هیه تا د څه پته ده ما هیه چې هغه څنګه دی ماهیتون ماهیت چې خلک وایي پښتو کې دا د هاویه عظمت شان ذکر کی هغه اور دی جی نارن اور دی حامیه ډېر ګرم دی صحیح حدیث کې دی چې جهنم اور د دنیا د اور نه او یا چند زیات تود دی د دنیا د اور الله 70 ځله یخ کړی دریابونو کې بیا زموږ دا اور مونږ استعمالو د تنور له ورشه توبې به وکړه که د الله بنده د سړی ورته ودرېدی نه شي چې او د لاو دې وولي بس الله سره مونږ پناه وړو دی نه یو الله مونږ د دې نه بچ کولی شي دغه په فضل و کرم به کېږي فاما من ثقلت موازینه سو جس کی باری ہوئی تولے فہو فی عیشت راضیہ تو وہ رہے گا من مانتے گزران میں وَأَمَّا مَنْ خَفَتْ مَوَازِينُهُ اور جس کی ہلکی ہوئی تولے
فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ سو اس کا ٹھکانہ تو اس کا ٹھکانہ حاویۃ گڑا ہے گڑا آکھن دیتا وردی جہنم کا اندر وما ادراک ما ہی اور تو کیا سمجھا وہ کیا ہے نار حامیہ آگ ہے دہکتی ہوئی فاما من ثقلت یہ بشارت اخرویہ ہے یہ قیامت کے دن جن کے اعمال صالحہ کا پلڑا باری ہوگا وہ نہایت خوش و خرم ہوں گے اور اپنی پسندیدہ عیش و عیشت سے لطف انداز ہوں گے رادیتن بمعنی مردیتن تفسیر قرطبی میں لکھا ہے رادیتن بمعنی مردیہ اور جس کے اعمال وہ ہلکے ہوئے اس کے عقائد گندہ نکلے فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ أُمُّهُ أي مستقرُّهُ قرطبی اخفش سے نقل کرتے ہیں اخفش کی اپنی تفسیر ہے وہ چھپ چکی ہے بازار میں ملتی ہے عربی میں تو یہ قرطبی اخفش سے نقل کرتا ہے اخفش کی تفسیر سے نقل کرتا ہے اور جن لوگوں کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا ان کا ٹھکانہ حاویہ میں ہوگا حاویہ دوزخ کے نام میں سے ہے وما ادراک ما ہی تمہیں کیا معلوم حاویہ کیا چیز ہے وہ نہایت ہی سخت اور تیزتن آگ ہے ہیہ میں ہاں برائے سکتا ہے مثنوی میں مثنوی رومی مولوی مثنوی میں حاویہ کا جو معنی ذکر کیا گیا ہے وہ ظاہر قرآن کے خلاف ہے پس شود جائے دلش در حاویہ ہیچ میدانی چے باشد ماہیہ آتش سو زندہ نہ کش غیر را بارکیفی ان کی اپنی نظر ہے مفسرین گرفت کرتے ہیں بعض لوگوں پر فَأُمُّهُ تعویل مشکل قرآن میں ابن قتیبہ اس کی تفسیر یہ لکھتے ہیں فَأُمُّهُ لَمَّا كَانَتِ الْأُمُّ كَافِلَةَ الْوَلَدِ وَغَازِيَتِهِ وَمَأْوَاهُ وَمَرْبَيْتَهُ وَكَانَتِ النَّارُ كَذَلِكَ لِلْكَافِرِينَ كَذَلِكَ جَعَلُهَا أُمُّهُ سنگا چی مور کفالت کا ان کی دا خپل بچی غلا غذا ور کا ان کی دا ٹھکانی دا تربیت زئی دا ہانتے اور دا دے کافرانو دا مور پزے دے دا دی خوراک التا دے دی ٹھکانا التا کے دا صحیح برابر کر دے تعویل مشکل قرآن ابن قتیبہ کو دو کتابوں نے دی یو غریب القرآن دے یو تعویل مشکل قرآن دوڑا بہترین کتابوں نے دی تعویل مشکل قرآن دا ہاں دا تعویل مشکل حدیث ہم دے ابن قتیبہ ابن قتیبہ آگے کیا خبر موجود ہے جب ابو طالب پخپوبہ نشلو دا دلی گری ابن قتیبہ المعارف آگے نم دے معانی القرآن و اعرابہ دیکھی دغلی کی زجاج لگی بارکی فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ لِمَسْكَنِهِ دد مسکن دا غد لأن الاسلا فی السکون الامہات لیکن چی سکون اثر کی امہات سر ملاویگی مین دو سرا ناغی پا زیبان ناون حامی راوڑ دی با التزی دی بل زیشتن نو دنیا خوروانا دا ختم دا کور تا خوراتلی نیشی دی چیزی زینو کچونگے کافر دے نا بس آغی وور تا بزی آغا وور دا دو کور دے دزان سر وور پا خولا وور دے دا دمرا پیغمبران اللہ رو لگر کتابون رالل او دا دغیه دا کدو پا غوکی دے وور خوددان سا دلتا نا بخبلا اڑے دے سقل دا میزان اسی کی تفسیر مقاتل لکی یقول من رجاحت موازینہ بحسناتی ہی پنیکو بانے درنشو نیکی بگے زیادے ہوئے تھلا ندرنیگی مگر پر عقیدت لا الہ الا اللہ باندے چھتا عقیدہ ہی بس پر درنیگی چھتا اڑو کے وانتا کاغذ بھی کی دی گنا آخوا چاپڑے گناہون دا غار سا نڈکی زیادہ نیکون نا نیچے دا اڑو کی اونتا کاغذ سره کی ته پړلو کی کاغذ نه دا بل ټول نه درنی هغه راسه بره شي چې اسمانونو ته به بره ورسی بعض روایت دي کنه نه په اخلاص سره هغه عمل کوون کی دی ځړنا عقیده لا اله الا الله ساتون کی دا موحدین دی فی عیشۃ الراضیہ فی عیش فی الجنت یرضاه دی بد جنت پسندگو کے پراتی التب خوشالی اللہ نے دعا کو چې الله پاک مونږ ټول په دې کې شامل کړي آغا کسان چې داغی د نیکو تلس پکې شوي
ولې سپکې شوې؟ ځکه په ګناهونو باندې سپکې کړي د ټول نه غټه ګناه شرک دی، مشرک دی، دا ظالم. دا عملونه څه دي؟ هغو کرامات دي که نه، کرامات په شان د ایرو دي که نه، نه ایره څه وزن دی سړی. بیا چې پلا هوا م راشي ویلو ځي کرامات فشدت به الریح فی یوم شدید الریح. او د دې نه معلومیږي چې په ځمکه باندې د شرک عمره خبیث شی شته نه، ګورې ښه، او د شرک عمره سپک شی په تله کې نشته دی. مقاتل لیکي تفسیر کې د دې نه بالکل ځان ساتلي. دا پلید چیز دی، پلید شجره ممنوع او تباہ کن دی انسان له. ګورې د دې د وجه به ګورې اور ته ځې، اور به د بیا موري، ابل ټکانی ابل کوري. نو د قیامت عجیبه حالات ذکر شو دی چې خلق ته تربیت تر دی، خلق خواري د قبرونو بوزي لکه څنګه فراش مبسوس دي، کله وی جراد و منتشر دي. دا غرونو حال له وکړو کالعهن المنفوش دي. العهن الصوف وړه، عهنتون د واحد ده وړه ته وي. القارعه واقعه او حاقه د قیامت د صفاتونه دي. د سړي زړه چې په سختو حالاتو سره زړه ټکوي. زجاج لیکي القارعه ما القارعه، القارعه د زړه چونکې، د زړه ټکونکې، د زړه ټکونکې قیامت. ما القارعه د زړه ټکونکې قیامت څه شی دی؟ دا څه شی دی؟ وما ادراک ما القارعه، ته څه شي خبر کړې چې قارعه څه شی دی؟ د زړونو ټکونکې څه شی دی؟ د زړونو لهروونکې څه شی دی؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، په کومه ورځ چې وي به خلک، په کومه ورځ چې وي به خلک کالفراش المبثوث، په شان د پرپرکو خورو ورو، په شان د پتنګانو خورو ورو. وتكون الجبال وي بغرنا کالعهن المنفوش، په شان د رنګینې وړه ډنډت کړی شوی. خوارو ور تاسو به نفشت ټکی قرآن کې لوستي چې کله نفشت غنم فی غنم القوم دغه خورې شوی په فصل دی قوم کې. منفوش الوتونو کې به کنه چنګ وانګ به وي. وتكون الجبال كالعهن المنفوش، ډنډت کړی شوی وړه ته کوي. دا کله لوزي چې کله دا ډنډت کیږي. فاما من ثقلت موازینه، دا خو د قیامت حالت شو کنه، دا حساب کیږي. نو اوس پس د قیامت نه هغه طول بوس کیږي، ورنه مونږ خو ختم شو. اوس دا خو د قیامت حالت وګنه، اوس دا غي نرستو حالات د قیامت ابتدایي حالات او د وروستي حالات دي. فاما من ثقلت موازینه، نارا غسو کوم هر چې هغه تن ثقلت چې درانه شوي، موازینه تل داغه نیک اعمال دغه زیات شو، عقاید دغه ټیکو، فهو فی عیشة راضیه، دی په زندګۍ کې خوشاله، خپل ژوندون بکی، خپل ژوند به تیری. واما من خفت، دا دویم کس دویم ډله هغه کس چې سپک شي دغه موازینه تل داغه سپکې تل وخته، شرکیات راوړي دي، ګندګي راوړي دي، حسدونه راوړي دي. فامه هاویه، ټکانه د ورتلو ځای د هاویه ده. وما ادراک ما هي، تدسپتر هاویه ششه ده، تدسپتر ده نار اور ده، اور حامیت گرم. اللہ ته موږ ساتي، اعاذنا الله منها. سبحانك اللهم